د کوزدر تحصیل یادینځي 25 کلو عثمان خیل قوم مشرانو ویلي دي چې د کوزدر او تحصیل یادینځي څه انتظامی افسران د دې سره د ځمکو په قانوني مسلو کې د مخالف فریق د لپاره یک طرفه تعصب او ظلم نه ټکو فیصلو کولو کې ککړ دي کوم چې د دې لپاره ناقابل برداشت حد ته رسیدلې ده. دې دړه کور کړی ده چې کچره دا سلسله بند نه شو نو دی به د اختر نورستو د زرونو په تعداد کې سړکونو ته پوتو په احتجاج مجبور شي. په دې سلسله کې ټیسو کې د حاجی امیر نوشاد خان په مشرۍ کې د ودرنې غونډې تابع شوی و چې په کې د ټیسو باغکنډۍ رامیال اوسکای کوټیګرام شعبات قدر ادم ډېرې باروړی په شمول 2 درجن نه زیاتو کلو مشرانو شرکت کړو. غونډې ته د وینا په وخت صدر محفل حاجی امیر نوشاد خان، رازی خان، وکیل مقرب خان، زبیر خان ګل محمد، حاجی نواب خان، ګلزاده، بخنسیم، توصیف عمر، منظور خان او نور ویناوه چې د کوزدر اډیشنل ډیپټي کمشنر عبدالولی خان او اسسټنټ کمشنر ادینځي داود سلیمی د دې د مخالف فریق سره میلاو د دې حق بل تور کولو کوششونه کوي. د ادینځي د آبادی څلورمه حصہ ده خو په هیڅ قسمه انتظامی اصلاحي په شمول نور قومي مسلو د لپاره جوړو جرګو کمیټو کې نمائندګي نه لري. د نه علاوه په هر محاذ د دې حق تلپی کیږي. د زیاته کړی ده چې د چکدری بایپاس مکه د دې پنوم ده خو پیسې نور خلکو ته ورکړې شوې دي. دوی ویل چې کچره د دې په غوښتنو د سیاسي جماعتونو مشرانو هم د دې ملګرتیا او نکړه نو د الیکشن په وخت به د هغې بایکاټ کولای شي. د دې ویناوه موږ ټولو ته پته ده چې د کوري نیمکۍ دا روډ چې راغلی دا شواله ده دا پیسې دا زموږ د خلکو حق کېږي. په دې کې 10 جرګې شوي دي. د بخت بیدار صاحب په مشرۍ کې زه پکې 2 پیرې وم، د سراج الحق صاحب په مشرۍ کې 2 پیرې پکې زه. په دې خبرو کې موږ نه رسي چې دا د دې باغکنډۍ علیمس او د ګدر جایداد دی او بلې کې دا روډ دي او دا خلک دې موږ له لازمه کوي. په دې کې د چکدرې کس راغوښتې زموږ په دغه کې د چکدرې بل سړی نه دی راغوښتې نو چې نه یې راغوښتې نو موږ خو دا خو د ټولې دنیا ته پته ده چې دا هم د دې خلکو جایداد دی او دا پیسې دې خلکو ته میلاوي ته پکار دي. نو په دغه سلسله کې دا خبره ده دلته زموږ په دې بره 1200 کلو کې د 15,000 روپو خبره چې ده ضرور هغه خو داسې سمپل خبره ده ډي سي یا ای سي هغه صرف پوهه کول غواړي چې دا انتظامیه زموږ خبره ونه مني. موږ دوی له وارننګ ورکوو. د وارننګ نه بعد د بیا موږ که هغه زموږ د فوج مشران دي که هغه زموږ سیاسي دي که هغه زموږ دلته اسټبلیشمنټ دی انتظامي دي نو هغوی ته به موږ خبره کوو او موږ به یو وارننګ ورکوو چې دې وارننګ پورې زموږ دا خبره ونه شوه نو موږ به بالکل روډونو ته هم راوځو. موږ به سړي هم راوځو، که سړی ونه شو ښځې به هم راوځو، بچي به هم راوځو، خو موږ به دا خبره نه منو. زه په دې اریان یم چې دا کوم خلک دلته ناست دی دا د دې تحصیل کم سے کم 3 حصہ یا 9 حصہ آبادي لري. خو په دې قومي جرګه کې که دا د تحصیل قومي جرګه ده که دا د امن جرګه ده که دا د ډي آر سي جرګه ده په دې قام کې په دې جرګه کې هېڅ نمایندګي نشته دی. نو لہذا که په دې د دې خاوره باندې د دې خلکو حق او دا 9 آبادي یا 3 حصہ آبادي نو دا جرګې موږ مکمل مسترد کوو. موږ د دې آبادۍ په بنیاد باندې نمایندګي راکړي دې جرګه کې کم سے کم قومي طور باندې موږ په دې تحصیل کې د خپلې آبادۍ په نمایندګۍ باندې ریپرزنټیشن غواړو او دا هرې مسلې اولنی حل په امن غواړو چې په امن یې راسره نه کوي بیا چې څنګه دوی په هره طریقه ورسره کوو. ټیک ده مګر دې بایپاس روډ له دواړه طرف ته فصل ولاړ دی او دا د لینډ کمیشن په فیصله کې آباد جایداد د دغه خلکو دی او دا د ډي سي صاحب په خپل ریکارډ کې لیکلي چې آباد جایداد دی او ته په نقشه کې دا لیکي چې ما نقشه راښکله نو دا بایپاس روډ په شواړه کې دی د دې لپاره چې دا ډاکه وشي داخلاتو ته میلاو شي. نو د هغې خبرې متعلق زموږ دا موقف دی او زه وایم چې انشاءالله تاسو به هم دا سپورټ کوئ چې د څو پورې ډي سي صاحب دغه ډاکه دغه وړې پیسې 5,57,00,000 روپۍ بیرته په دې اکاونټ کې نه ایښي دي موږ به د هغې پورې نه کړو د قانون سره مرسته کوو. موږ اے سی صاحب ته په هغه ورځ باندې دا خبره کړې وه چې یاره اے سی صاحب دا پرامن حل به ښیي نو چې دا کم 25% بدماشان دي که نه او چې دا وایي زه ځمکه نه خرڅوم نو دا سړی په میټینګ کې وایي چېرې چې دا خو زما جایداد دی زما مرضي ده زه یې نه خرڅوم زه جرګه نه کوم. نو موږ بیا دوی ته دا وایو چې انتظامیې ته دا وایو ډي سي صاحب ته وایو څوک چې ذمه داران دي هغوی ته دا وایو چې د پرامن حل لپاره د سره موږ هرې قربانۍ ته تیار یو خو که فرض کا د پرامن حل تاسو له دونه ننوتي هغو ته او تاسو د هغو سره دونه دننه ناست یې چې په تاسو باندې زموږ د انصاف د فیصلې د زموږ خلکو ته د خپلې خبرې د اورېدو
دا چې کوم انتظامیه په الحال موجود در دي نه منګه هیڅ قسمه امید نه ساتو نو دې اجلاس په وساطت سره منګه د دغې انتظامیې چې کوم د دغې د کورونو په تیرو کې ماښام کیني ماښام د هغو سره ډوډۍ خوري شرابونه کبابونه ورسره کوي د ده نه ماته د انصاف توقع نشته دی او زه د دې فورا نه د هغې بالفوره ټرانسفر غواړم چې دا د هغې نه ټرانسفر شو دا موږ ته نه دي پکار دا کوم کسان چې رامخې ته کېږي نو خلک ورته مشران وایي مشران د قام خدمت ګران کار دی نو زه دوی ته درخواست کوم چې زړه صفا کوي ذهن صفا کوي خپله هغه ذاتي بعضې خلک ټکونه کوي مونږ اورو که نه چې پکې ځان نه ګټې ګوري کم سړی چې خدمت ته رامخې ته شو ده پکې ذاتي ګټه ځان نه ګټه دې قام له خیر نشي راوړی دا زما ایمان دی که دا مسلې موږ حل کول غواړو چې زموږ اتفاق نه اتحاد نه نو نه به زموږ په اخیستي کمیټې کې څوک واخیستی شي نه په جرګه کې څوک واخیستی شي په هېڅ زموږ دغه حال دا کم چې روان دی خو که موږ په اتفاق شو او موږ دا پارټۍ نه که پرېس کریشن نه خو زموږ کمیټې به وي که نه هغه کمیټې به فیصله کوي چې بهی څوک په دې کینډیډیټ کې زموږ دپاره اهل دی موږ خپل کس ودرو خو څوک اهل دی چې هغه هغه له موږ ووټ ورکړو د دې خلکو د یوې اشارې ضرورت پي د بایپاس پیسې نه یېسي نه یې ډسپلار چاله ورکولی شي په بایپاس به ورته کښېنمه سر په سر به ورته بندومه او چې پیسې لا له بایپاس ته نه یې راوړي د ده پلار دې کولاو کوې څو به رانه وتلي مله دې قوم لپاره به موږ قرباني نه ورکوله که وخت د قربانۍ رانه به ورکوو داسې خلکو نه به تاسو د انصاف تمه وکئ خدای شته که دا تاسو د انصاف ترکي راځئ چې خپله کمیونټي مضبوطه کړو خپل کشر ته خپل تاریخ بیان کړو ورته یې وښیو ځکه چې په تېر شوو فیصلو باندې دوی راګرځي نو دا زموږ سره ډېر زیات ظلم دی انشاءالله هره خبره چې هره قرباني که دا د بایپاس په حواله باندې که دا د نیمکۍ د بلې نیمکۍ د کوزې نیمکۍ دې ټول نه موږ خبر یو ډټ کر به ولاړ یو انشاءالله خپل کشر ته خپل تاریخ هم ښیو او انشاءالله دوی ته به هم ښیو مخکې ورته موږ ښودلې ده چې زما د کشر څه قلم او پیسه نه وه چې په هغه وخت کې هغو نه ده بایللې هغو حار نه دی منلی انشاءالله نن به زه حار نه منم انشاءالله جیب به ستاسو وي دا قوم چې دی نو دا به د پل څوکۍ موټر وی بندوي او ټول ملکن ډویژن به د هغې پورې جاوي ملکن ډویژن به د هغې پورې جامي چې د څو پورې زموږ په خبره باندې عمل نه دی شوی موږ د چا سره نورې خبرې کول نه غواړو انشاءالله تعالی تر د اخره پورې به فایټ کوو تر د اخره پورې به جنګ کوو او یو موټی به ودرېږو او نن موږ دا قرارداد پاس کوو چې د خپل مجلس نه به زموږ خبره نه وځي او موږ به په یو اتفاق او اتحاد یو ټول لاسونه اوچت کوي چې زموږ دا نننۍ غونډه یو خو دا اخري غونډه مه ګڼئ څنګه چې څومره خبرې وشوې چې دا پای تکمیل ته ورسي او دا جدوجهد دا صحیح او دا کوشش دا زموږ یو سلسله روانه شي نو کم از کم زما امید دا دی چې دا به نه ختموو که هغه قومي جرګه ده که هغه اسلامي جرګه ده او که هغه کلي کچېري ده او که هغه نور اکټیویټیز دي په دې علاقه کې نو زموږ مطالبه دا ده چې زموږ دې ټول لرې په هغې کې باقاعده خپله نمایندګي ورکړی شي ټیک ده داسې تاسو منظوره ده غونډه کې د انتظامی افسرانو په ضد احتجاج تیارو دپاره په هر کلي کې د شلو کسانو کمیټې جوړولو فیصله هم شوې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدرا، کوزدیر.